انګریزانو او یورپ همیشه مسلمانانو لا د میټایي په شکل کې زهر ورګړي دي او دا صرف د نن خبره نه ده، دا ډیره د پخوانه را روانه ده. قرآن کریم کې رب ذوالجلال فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اے مؤمنانو تاسو د یهودیانو او د نصاراو سره دوستی مه کوئ. نن هغوی ښایسته ښایسته نعرې ولګوي، په هغې کې موږ راشو، موږ پې عمل شروع کړو. بیا 14 فروری را روانه ده، په هغې کې ویلنټاین ډے مناوي. ویلنټاین ډے ته په عربی کې عید الحب وی یا یوم الحب ورته وی، چې ورځ د محبت یا اختر د محبت. آیا د مسلمان د دې تاریخ نه خبر دی؟ د دې پس منظر نه خبر دی؟ تقریبا 15 سال وشو دې سیستا انګریزانو ډیر زیاته توجه ورکړه او ډیر په یو میډیا باندې خور کو. نن منګورو چې د مسلمانانو په معاشره کې، یونیورسټو کې، په کالجونو کې، په سکولونو کې یو غیر محرم الګ، یو غیر محرم جلیله ګلاب ورکوي، وای تاسو سره زه د محبت اظهار کوم. نو یاد ساتئ محترمو، همیشه مؤمنانو مسلمانانو لا دغه یهودیانو دوکي ورکړي دي. د هغوی معاشري موږ له د ګرل فرینډ تصور راکړی دی، موږ له د بوای فرینډ تصور راکړی دی. دا صرف یو اسلام دی چې ورورولي پیدا کړې ده، خورولي پیدا کړې ده. نن د ویلنټاین په ډے باندې د زنانه عزت سره چې کومې لوبې کېږي، کم تمسخر ورسره کېږي، کم مذاق ورسره کېږي، کم د هغې عزت سره بې عزتي کېږي، کومې لوبې او ټوکې ورسره کېږي. د دې مثال په دنیا کې نه میلاویږي. دغه زنانه د ټیشو پیپر په شانتې دغه یورپ معاشره استعمالوي او بیا غورځوي. راځئ چې لږ اسلامي تاریخ وګورو، اسلام کې قرآن وګورو، حدیث وګورو. نبی علیه السلام چې دغه لور لا، دغه خور لا، دغه مور لا، دغه ښځې له کوم عزت ورکړی دی. حدیث مبارک کې صحابي د نبی علیه السلام نه پوښتنه کوي چې ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم احسان چا سره وکړم؟ نبی علیه السلام فرمایي مور سره. بیا فرمایي احسان چا سره وکړم؟ بیا نبی علیه السلام فرمایي مور سره. بیا فرمایي احسان چا سره وکړم؟ نبی علیه السلام فرمایي مور سره. نبی علیہ السلام فرمائی چې د مور د قدمونو لاندې جنت دی. بیا که چېرته کې دغه زنانه، دغه ښځه، دغه جینۍ دا د لور په حیثیت سره، نو بیا وګوره د فاطمة الزهرا رضی الله عنها سره د حضور پاک صلی الله علیه وسلم محبت. بیا که د بیبي په حیثیت سره، نو بیا وګوره ژوند د عایشې صدیقی رضی الله تعالی عنها. که چېرته حیثیت د خور وګوري، بیا د حضرت شیما بیبي ته ژوند وګوره. نو محترمو، دغه یورپ دا همیشه موږ ته د زهرو انجکشن وي. نو موږ مسلمانان هم یکدمي په هغې باندې عمل پیرا شو. نو خپل کشران، خپل ځوانان، خپلې پیغلې دا په دې خبرو باندې خبر کوي چې ګوره یاد ساتئ 14 فروری دا د ویلنټاین ډے نه ده، دا د عید الحب نه دی، دا د اختر ورځ نه ده. په دې کې تا ته اجازت نشته چې ته د خپل محبت اظهار وکړي. بیا خلک بعضې وایي چې نه زموږ دغه رشته دا خو د ښځې او د خاوند ده، که موږ د محبت اظهار وکړو نو ګناه خو نشته. نو ګورو دا هم یو شیطاني چال دی. شیطاني چال ځکه دی چې ښځې او خاوند دی ته خو هر وخت د محبت د اظهار اجازت دی. نبی علیه السلام خو د یې منع کړي نه دي. نو بیا ولې دغه یهودیانو سره موږ مشابهت کوو؟ حدیث مبارک کې راځي من تشبه بقوم فهو من. چا چې د کوم قوم سره مشابهت اختیار کو، بس داسې شوه چې دی د هغوی نه شو، د قیامت په ورځ باندې هم د هغوی په سب کې راپاسي. نو محترمو، دا چې کوم ویلنټاین ډے مناویږي دا زموږ د معاشرې دپاره یو ناسور دی، زموږ د معاشرې دپاره یو عذاب دی. لہذا په دې کې ځان بچ کو داسې خرافاتو نه، یا د محبت د اظهار نه، یا د کسی نامحرم زنانو د بی عزتۍ نه. الله جل شانه دې موږ ته د آقای نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند اتباع نصیب